شروع کوي په تقسیم د کلمې کې نوې فرمایل چې وهیا دا کلمه اسم و فعل و حرف. یو ځل په دې خبره ځان کوی کوي چې معترض وایي چې دا هي ضمیر تا کلمې ته راځي، نو کلمه خو اسم ده، نو چې دې تقسیموي اسم او فعل حرف ادا تقسیم الی نفسه او الی غیره ده، او کوم تقسیم چې شان دارنګ ویغه باطل وي ده تقسیم باندې. ولی ځکه الکلمتو دا لفظ اسم نه ده، علامه د اسم تا متحرکه ده، پکې مسند الیه واقع ده، الف لام په داخل ده، نو الف لام مسند الیه مبتدا واقع ده او تا متحرکه ده، ټول علامه د اسم دي. نو الکلمتو څه شی ده؟ اسم ده. نو توای چې وهي دا کلمه، نو کلمه خو اسم ده چې تی تقسیموي اسم او فعل او حرف دا تقسیم الی نفسه الی غیره. استاد هغه نه ده ذکر کړی د شرح کې الته ځان سره بیا غوښتي سب کې دا سوال کا، نو تاسو په جواب کې چې د تقدیر د پکې وهي دا کلمه په اعتبار دی مفهوم سره، نه په اعتبار دی لفظ سره. وهي دا کلمه په اعتبار دی مفهوم سره چې لفظ وزع لمانا مفرد ده، نه په اعتبار دی لفظ سره. لفظ خو دې سم ده، په اعتبار دی لفظ سره نه تقسیم. پوه شئ؟ ها اوس وایا وهي وای دا کلمه په اعتبار دی مفهوم سره هغه اسم و فعل و حرف. نو دا مشهور غوندي او اعتراض کوي دي چې هي مبتدا ده، اسم او فعل او حرف دا خبر ده، مطابقت ما بین مبتدا او خبر کې لازم دي کې بروان به وای ان شاء الله زدکیږي خاصانه دي. نو مبتدا او خبر ما بین کې مطابقت ضروری وي او دغه مطابقت نشته. ولی هي دا مؤنث ضمیر ده او اسم او فعل او حرف دا مذکر مذکر نه وي. تاسو به جواب کیا او بل دا د مولانا سے چې دې قاعده ویلې د مولانا غدرا غي شابه خیر هغه ما ویل پېښور وکړ، او بل دا چې دې قاعده ویلې ده چې کله مبتدا دا ضمیر دائر شي په مابین دی خبر او دی مرجع کې رعایت دی خبر اولاوی. خبر د تسوق د اسم او اسم مذکر ده کنه ده، په کار دا چې هو اسم و فعل و حرف ویلی وایي. کله چې ضمیر دائر شي په مابین مرجع دی خبر، مرجع دی هي سوق د کلمه، ها کلمه خبر سوق ده اسم، نو اسم مذکر ده، په کار دا د رعایت کی مرجع ونشي چې کلمه ده رعایت کی چاو شي خبر. دا ولی اولاد رعایت کی خبر ځکه خبر داخل وي په کلام کې او مرجع سوي خارجي وي، نو د داخل لحاظ وساتوي خارج بنس. نو وهو اسم و فعل و حرف پکارو که هي اسم و فعل. تاسو به جواب کیا چالک چالو ته ویل چې اسم او فعل او حرف دای خبر دي، بلکې هي مبتدا د خبري محذوف ده. وهي منحصره بعض منقسمه وهي منحصره فی ثلاثه اقسامنا، او دا کلمه په اعتبار دی مفهوم سره منحصره ده په درې اقسامو کې. احدها اسمنا، ثانیها فعل، ثالثها حرف. نو اسمن فعل حرف دا مربوط بنا بر خبریت دیغه لپاره په مستقل مبتدا راو باسي. احدها اسم، ثانیها فعل و ثالثها حرف. او دی هي لپاره خبر سره محذوف ده. څنګه تقدیر وهي وسدا سوال نه واردېږي چې لانها دلیل او دلیل مدعا غواړي، وخت مدعا نه د ذکر، نو هغه د ذکر ده کنه. ولی مدعا هغه خبر دغه محذوف ده چې وهي منحصره، نو دا مدعا شو چې وهي دا کلمه منحصره ده. دلیل سره ولی منحصره ده؟ لانها اما تدل على معنى بنفسه. وشمولا ناس سرخلاص شو وس اعتراض بیا بل والی چالکا دی مبتدا او خبر په مابین کې مناسبت پکار وي د دلیل او د مدعا. دی دلیل او مدعا مابین کې څه مناسبت ده؟ څنګه په دلیل کې دلالت ذکر د په مدعا کې نه ده ذکر. مدعا کې موږ دلالت نه وینو کنه، او په دلیل کې لانها اما ان تدل، ولان تدل دلالت نه ده، لا تدل او تدل او دلالت او عدم دلالت دا په دلیل کې ذکر دی او په مدعا کې نشتا، مناسبت نشتا. نو تاسو به جواب وکړي چې الکه اگر که صراحتا نه د ذکر په مدعا کې ضمن ذکر د دلالت
ولې په مدعا کې چې کوم د په جانب د مدعا کې چې ما دا ویلې چې وهیه دا کلمه په اعتبار د مفهوم سره منحصره ده په دروي اقسامو کې، نو په مفهوم کې وضع نه ده. او پرون موږ نو ویل چې وضع مستلزمه ده دلالت لري، وضع مستلزمه ده دلالت. نو وایا مدعا کې اگر که صراحتا نه ده ذکر، ضمناً ذکر ده، ولې په مدعا کې وضع ذکر ده او وضع مستلزمه ده. څنګه په مدعا کې وضع ذکر ده؟ ځکه دوی ویل چې الکلمه وهي منحصره، او دا کلمه په اعتبار د مفهوم سره منحصره ده په درې اقسامو کې، او مفهوم کې وضع نه راغلي او وضع مستلزمه ده چاله وشو. نو دی وای وهي دا کلمه چې کوم د په اعتبار د مفهوم سره منحصره ده په درې اقسامو کې، یو پکې اسم دا، بل پکې فعل دا، بل پکې حرف دا، تر دې چې پورې دا مدعا شو. ولې منحصره ده په درې اقسامو کې؟ وای لانها دا دلیل شو. وانما انحصرت الكلمه في ثلاثه اقسام، منحصره شو کلمه په درې اقسامو کې. ولې لانها اما ان تدل على معنى في نفسها او لا، الثاني الحرف والاول یا بمقترن یا بغیر مقترن وي، الثاني الاسم والاول والفعل. ودلی د مولانا سے البته مولانا سے په دې تقسیم کې اسم مقدم ک بیا فعل راوړ بیا حرف راوړ، ځکه اسم محتاج الیه ده د فعل لپاره. یوازې د اسم نه کلام جوړیږي، د فعل نه جوړیږي. نو فعل محتاج دا اسم ته، خو اسم فعل ته محتاج نه ده. څوک الیک په تقدیم شو، ولې هغه اصل وګرځیده او اصل الیک په تقدیم. فعل او حرف کې فعل ولې مقدم کې په حرف باندې؟ وای فعل په خپل دلالت علی المعنی کې مستقل ده، او حرف چې د ضم د ضمیمي غواړي نو کوم یو اولا شو. نو دی وای ان وصف الکا مشهور اعتراض واردېږي په دې وجه د حسن کې چې لانها کې دا ان حرف په روپ مشابه بالفعل نه ده، دا ها ضمیر کلمې تراجه ده، دا اسم ده. او ان تدل ان مصدریه ده، مدخول په تعویل د دلالت سره اړوي، په تعویل د مصدر سره دا خبر ده، او خبر حمل په اسم د ان باندې. دلته حمل نسې کیږي، ولې حمل د صرف وصف راځي په ذات. بیا وایي دا سوال څنګه حمل د صرف وصف په ذات راځي؟ لکه دا حاضر چا ته راځي؟ کلمې ته غزاد ده، او دا بل یو او کنه دا ان تدل په تعویل د دلالت سره صرف وصف ده، نو لازم شو حمل دی، او دا باطل ده. مولانا صاحب جوابات ته وګوري. جواب زدر توقع حاصل دی جواب دا چې یا عبارت په حذف باندې بنا د په جانب د اسم د ان کې، یا په حذف بنا د په جانب د خبر د ان، یا د ان تدل سره حذف وکا، یا د ها سره حذف وکا. دا اسم د ان سره دلته حذف وکا. څنګه وای؟ تقدیر داسې ده لانها، یعنی لان حالها، ودې د مولانا لأن حالها أن تدل أن لا تدل، نو حالم وصف شو، أن تدل په تعویل دی دلالت سره دام وصف شو، نو دواړه وصف شو، مطابقت راغله. صحیح مولانا؟ نو په جانب دې اسم کې سره وباسا، سره وباسه محذوف لأن حالها أن تدل أن لا تدل، نو دواړه وصف شو. یا په جانب د خبر کی تقدیر وکا، ما ته ګوري دسه تقدیر وکا، ها ضمیر خو کلمې ته راځي دا هغه ذات ده. په جانب د خبر کې ذات را وباسه دسی وای لانها ذات ان تدل، لانها ذات ان تدل، نو په جانب د خبر کې ذات را ووت، نو دواړه ذات شو. خوند یو کنه ودرېګل دي نه دا بل ډیر خوند اور دا بل جواب. یا تقدیر دا مشهور د شری جامع مراخسته ده لانها وایسکه دا کلمه اما من صفتها ان تدل، تک ټکه فکر ابا سره دی خوند کړای لانها دا کلمه بیا اما من صفتها ان تدل، نو ما ته وګونی سي دا ان تدل په تعویل دی دلالت سره یا بدی من صفتها لپاره فاعل شي، د ظرف لپاره بسوک فاعل شي. دا ان تدل وي، ان تدل په تعویل د شخص سره ده، تعویل د دلالت سره، نو د من صفتها لپاره بس شي فاعل بشي. ولی من صفتها ظرف ته متعلق نه وړي، نو دغه متعلق لپاره به فاعل شي، نو چې فاعل شو نو ټوله جمله فعلیه بشي. صحیح شو؟ یا من صفتها خبر مقدم کا
ان تدل په تعویل دی دلالت سره مبتدای مؤخره کا مبتدای مؤخر سره له خبر مقدم نه جمله اسمیه په محل دی رفع کې خبر بل پاره دی ان ابي مړه شو ته به وشتیدل مړه نه ذات پاغه شو پکې او نو وصف ټول ختم شو ذات وصف خو الو چې کله دا خبر مفرد وي وصف خبر جمله کې جمله کیسه ختم شو ونه شي بلی من څنګه می جمله کې خبر ان حرف د مشابه بالفعل نه ها کلمې تراجه د اسم شو صحیح ده ها من صفاتها یا خبر مقدم کا ان تدل مبتدا مؤخره دا بکټوله اسمیه شي او یادی شکا چې دا ان تدل په تعویل د دلالت سره فاعل د ظرف لپاره کا چې من صفاتها دا بټوله جمله فعلیه خبر لپاره دی په محل دی رفع خبره خلاص په دروي وړو طریقو پوښوي یا به بجانب دی اسم کسرا او باسی یا به بجانب دی خبر کی او یا به من صفاتها بجانب دی خبر کی زیاد کی لانها من صفاتها انت لانها واذا كذا كلمه كذا واسترجمت هو لانها واذا كذا كلمه اما يا بدا كلمه اما يا بان تدل دلالت کوي على ما ننفي ومانا باندې بدلالت کوي داسمانا په نفسها چې حاصل وي په نفس دې کلمې چې دې په نفس کې کومه معنا ده او واضح کومه معنا ته دی وځکړې د پیغه بدلالت کوي یا به پیغه نه کوي کای کاو نو دا اسم او فعل کای نه کاو دا حرف دا داسې ترجمه می ولې وکړه چې دا معنا با په دا معنا د سی معنا چې حاصل وي په نفس دې کلمې کې دا می ولې د سی معنا وکړه دا په نفسها په اعتبار د متعلق سره صفت کړي چاره نو معنن موصوف او په نفسها په اعتبار د متعلق سره څه شو صفت شو دا سی معنا چې کائن او ثابت یې په نفس ته چا کې اې دې کلمې یو احتمال شو کې دویم دا کا چې په نفسها صفت مگر زولې چاله پاره ما ته دا بیا ډیره مزه راځي د سی وکړه دا په نفسها ظرف مستقر مگر زوا ظرف لغوی کا تر تدل پوری تعلق ورکا سمې ویلي دا په نفسها سکا چا پوری تعلق ورکا او دا په نفسها کی دا پی په معنا دی با سره کا ځکه حروف اجاره بعضی په ځای دی بعضی مستعملي نو وایا انت دل علی معنا یا بدلالت کوي په معنا خپل باندې خو بنفسها په خپل به کوي لا بذم زمیمتنا بغیر د ذم زمیم ولې دی وخندل ها اے ولې دی ها وای ته بس معلومه لکه هغه هوايه کړه لکه ټي وي باندې چاغو आवाज بند کی اب دغه څه دادا ولې هو صحیح شو دې څه ها پوښي دې باندې نو څه خبره شو مولانا ها تاسو پوښي دې باندې نو یا به شو کی چې دا په نفسه دا به ظرف لغو کې تعلق ته چا پورې ورکا او دا په معنا دي چا سره کا نو څه معنا چې دلالت به په دې معنا باندې بنفسها وی لا بواسطه ذم زمیم وشو کنه اعتراض واردی چې ګوره دا معنا په نفسها نه هغه معنا مدلول مراد ده د دې کلمې هغه معنا مدلول چې کائنه ده په نفس دې کلمې کې او کنه معنا په نفسها نه څه مراد ده معنا مدلوله چې کائنه ده په او دي تدل نه ممدغه مراد دي تدل نه ممدغه مراد نو ته خدای د الله غوونه شو دالي ولې راو نو ته خدای دې سترګې غونه واسه څنګه هغه ده د الله غو مستدرک ده ان تدل ټیک د دلالت مراد تر نه ده چې دلالت په کوي په معنا باندې خو دي غنه مطلق معنا مراد ده او دی معنا په نفسها نه مراد هغه معنا مراد ده چې بغیر د زم دي زميمي او خاص بعد العام ته چا مستدرک ویلی نه دې سوال پوښتنه څه سوال میو
چې دا کینونت بمعنا فی نفسها نه مراد هغه معنا مدلوله ده که بل شی ده چې دا کلمه په باندې داله ده هغه معنا مدلوله تر مراد ده او په دغه معنا مدلوله باندې خو تدل هم دلالت کوي نو دا مستدرک نشو نو کوم جواب دی وکړه چې تدل کی دا معنا مراد ده که مطلق معنا ده څه معنا د زم د زميمي په وجه کې بغیر د زم د زميمي نه او د معنا په نفسها نه هغه معنا مراد ده چې بغیر د چا نه وي هغه مطلق معنا ده نو دی وای علی معنا په نفسه په داسې معنا باندې چې هغه معنا قائم او ثابت دی په نفس دې کلمې کې یا په دې معنا باندې دلالت کوي بنفسها په خپل بغیر د واسطې د کلمې قرآن اولا یا بینک اولا یا بینک په دغه معنا باندې دلالت نه کوي و مولانا صاحب دی اولا وسلو ترجمه دي چې لیک تاسو په دې د ما په دې دویمه ترجمه چې و مې کړه چې ان تدل پورې تعلق ورکړي په نفسها او په معنا دي با سره کې لیک په یغه پوي شوی وس په دې اولا په دې هغه باندې پوي شي ما ته ګوري مولانا دی اولا یو دا ترجمه ده چې اولا بالکل په معنا دلالت نه کوي یو دی اولا ترجمه ده چې په معنا باندې بغیر د زم د زمینه دلالت نه کوي اولا خو ظاهرا دا معنا ده چې دلالت نه کوي په معنا باندې ځکه انت دل اولا یعنی اولا تدل یا بدلالت کوي یا بین کوي نو چې یا بین کوي نو د دې دوه ترجمې دي یو ترجمه دا چې بالکل بین نه کوي بل ترجمه یې څه ده چې نه به کوي بغیر د زم د زمینه نه بین کوي او که زم د زمینه راشي بیا به کوي نو که چېرته اوله معنا واخلو نو تو خدای بیا مهمل نه کوي داخلي بیا خلا الحرف مهمل کې داخلي او سره لیدنه اسم او فعل او حرف چې موږ تقسیم کړی اقسام ګرځولې دا خو د لفظ موضوع ګرځي نو نه دی اولا ترجمه وداسې کوي چې اولا یا بدلالت نه کوي بنفسها بدلالت نه کوي دا بنفسها ور سره وایا صرف تدل سره ملګوا چې یا بدلالت کوي اولا یا بین کوي نه یا بدلالت بنفسها کوي اولا یا بدلالت بنفسها نه کوي سمانا دلالت په کوي په معنا باندې په واسطه دي غیر به کوي په خپل بدلالت نه کوي په معنا نو دي اولا په ترجمه پوښوي نو دي اولا کدا ترجمه وکم چې بالکل دلالت نه کوي په معنا به حرف داخل شو په محمل کې او کدي شی معنا وکم چې اولا یا بدلالت نه کوي په معنا باندې بنفسها بدلالت نه کوي صحیح شو دا ترجمه نو دی وای بیا الثانی ثانی الحرف حرف ده وس که چا درته ویل چې الثانی وای الثانیتو ولینه ولی ځکه موصوف کلمه ده کړه الثانی خو کلمه مراد ده نو کلمه مؤنث ده نو الثانیتو پکارو کا ثانی پکارو نو تاسو وایي چې مولانا سیب د کلمې نه تعبیر په قسم سره کوم ټیک ده منما الثانی صفت د کلمې ده خو د کلمې نه مونږ تعبیر کوو په قسم سره کلمت مؤول کو په تعویل د قسم سره القسم الثاني ذو ثاني څخه مذکر راو ذا الثاني قسم ثاني سره الحرف حرف مثال لك من و الى نو من او الى دلالت په خپل معنا باندې چې ابتداء خاص او انتهای خاص ده بنفسها نه کوي دلالت د سینې چې بالکل نه کوي ها کچېرته بصره او کو پراوړي وسره بیا یې کوي دته حرف وای حرف ولي وای ځکه حرف طرف ته وایي او دیم په طرف دی مقصود کې دا مړ چمبړ کړی دا هغه دې دومره سوال او جواب کړی دی پکې بساته یو د کړی دا مطلب هم دغه ده چې په طرف دی مقصود کې دا سمانا عمده په کلام کې نه واقع کیږي لکه اسم او فعل چې عمده په کلام کې واقع کیږي دی په عمده په کلام کې نه واقع دی وایي اول چې کوم دا بیا مؤول د تعویل د قسم سره یعنی القسم الاول قسم اول نسوق مراد ان تدل دی اولا نسوق مراد لا تدل یا اولا نسوق مراد نو لا تدل سوق شو یعنی دی ثانینا لا تدل مراد نو ثانی لا تدل شو کنه نو لا تدل سوق دا حرف دا او دی اول نسوق مراد دا تدل نو تدل به وس خالی نبی یا به مخترین وی تر دې زمنه ثلاثه پوری یا بدلی کنو دا اسم شو کو دا پیچ والاول چکم دا چاغه ان تدل لا اما ان يقترنا یا مقترن بي مولانا صاحب دی يقترنا کې ضمیر چا تراجي
کته وای چې اقترینه کې ضمیر اول تراجی ده نو اول خو عبارت تی کلمې ده او اقتران صفت تی کلمې ده کدي معنا ده دی معنا ده اقتران خو په معنا کې راځي په کلمه کې خو نه راځي کلمه خو نه مقترنه هغه معنا مقترنه ویل مقترن متری او د اسم الله ثلاثه پوری خړل مقترن وی تلل راتلل دغه معنی چې کوم دی هغه افعال هغه مقترن متری او د اسم الله ثلاثه پوری کلمه خو نه نو که یقترنه کې ضمیر چا راځي نو اول خو عبارت دی کلمې نه ده نو هغه هم نه ده مقترن بلکې اقتران صفت ته چا ده معنا ده او کوای چې نه معنا تراجی ده نو ټیک ده خو ازمار قبل ذکر لازمي کې ځکه وخت کې معنا ذکر شوه نه ده نو تاسو وایي چې معنا ته راجی وایم خو معنا ولو که صراحتا نه ده ذکر شوی ضمنن ذکر ده ولی ځکه معنا مدلول دی الاولو ده ولی الاولو دلالت ده کوي په معنا باندې ولی دی اول معنا څه ده ان تدل علی معنن دی اول څه معنا ده او دی ثانی څه معنا ان لا تدل علی معنن او دی اول څه معنا ان تدل علی معنن نو مولانا صاحب معنا که صراحتا نه د ذکر ضمنن ذکر د ولی ځکه معنا مدلول دی الاولو ده ادي الاولو معنا سوا ان تدل علی معنن را وصفه ترجمه دي کوي اما ايقترنا یا بدا معنا مقترن وي چې پیغه باندې اول دال ده تر چا پورې مقترن وي به احد الازمنه الثلاثه تر یو د ازمنه الثلاثه پورې نو که مقترن ودا پیل نو اعتراض واردېږي نه منه ولی په پیر کې هم زمانہ پرته ده نو که اختران تر زمانه پورې راغی نو اختران د زمانه به تر زمانه را نشي نو تاسو وایي چې نه پیل په اعتبار د معنا تضمنی سره ايقترن معناه معنا تضمنی چې حدث ده اب مقترن نه پرې ده ورشي دي باندې زه چې وایم چې مقترنه به معنا کومه معنا تضمنی چا څوک ده حدث ده اب مقترن متری اب ازمنه سره نو اقتران دی حدث تر زمانی راغی ک اقتران دی زمانی تر زمانی راغی نو اعتراض واردېږي چې بیا ټول مصادر مقترن دي تر زمانی چې څومره د دنیا مصادر دي ار مصدر مقترن تر چا پورې نو بیا ار مصدر ته پیل وایا او چا مصدر ته پیل ویلی دي نو تاسو وایي چې ته پوه شوی نه اقترانونه دوه اقترانونه یو اقتران تر زمانه پوری په اعتبار دی وجود سره یو اقتران تر زمانه پوری په اعتبار دی فهم سره سو اقتران یو اقتران دا دی حدث تر زمانه پوری خو په اعتبار دی وجود سره سمانه که زمانه نه وجود نه راځي دا بیا په مصادرو کې ده یو اقتران چې د حدث په اعتبار د فهم سره د تر زمانی پوری هغه په افعالو کې ده د افعال وجود خوشته کنه هغه نه د محتاج چاته هغه خو فاعل سره کیږي زمانہ سوکسه کوي هغه راغلی ده خو فهم د پیل نه چکیږي د معنا الب کیږي چې اقتران تر زمانی پوری راشي نو ګوري د مصدر اقتران تر چا پوری راځي تر زمانی پوری خو په اعتبار دی وجود سره او د پیل اقتران چې تر زمانی پوری راځي په اعتبار دی فهم سره د مونږ کوم یو مراد ده په اعتبار دی فهم سره نو اعتراض واردېږي چې ضاربون او مضروبون هم داسې دي کنه وزو وایم چې زید ضاربون دا سړی څه ده نو پته نه لګیږي کله ضارب پرون وس سبا سټیم نو خامخا فهم چې قوم دي ضاربون البیکم چې ان امسی غدن سره ولګوم نو او وایم چې زید ضارب امسی نو دلته اقتران راغی په اعتبار دی وجود سره که په اعتبار دی زمانه سره وجود خو راغلی د ضاربون سره نه راغلی فاعل سره راغلی ده کنه و ما چې وس پوي کوي کله به پوي کوي چې امسی او غدن سره راوړي نو دلته اقتران په اعتبار دی چا سره راغلی دی فهم سره نو په کار دا د ضاربون او مضروبون تسو وای افعال او دې تسو کا فعال خبر نه در سره کې راځي نه ګران دی پوښوي کافی آسانه کتاب نه کافی ډېر ګران کتاب پوښوي دی تاسو پوښي کنه شو نو تاسو به جواب کوي مولانا صاحب چې یو ټکی وایم هغه دا چې مراد دی اقتران دی معنا تضمنی دا دا اقتران نه مراد اقتران په فهم کې دا دی لفظ دالنه
تک یو ټکی وای او سره مراد د اقتران کوم اقتران ده اقتران په فهم کې نه په وجود کې صحیح د مساجر وتل خو اقتران په فهم کې چې د لفظ داله نه وي دا فهم او دلته خو فهم تا دي زاربون نه کړی دا کدي امر خارج نه دی کړی چې امسی او غدا نه و دقه سکاري خوایزن بنچل باو تا پیټه بنچل باو زدي امر داخل نه وشي لفظ دی ماضی لفظ دی مضارع مستقبل اوس دا ماضی چې کومه ماضی ماضیون مضارعون نو دلته مولانا سي اوس ماضیون هم فهم په اعتبار د چا سره ده د زمانه او د لفظ داله نه ده ولې دا ماضی خپل په گذشته زمانه دلالت کوي او دې ته دی پیلو شي نو تو وای او ته په شوي نه د مونږ مراد دا ده چې د دې لفظ نه په فهم د معنا حدثي شوی وي معنا حدثي به مقترنه وي تر یو د اسبینه سلاسو پوری او د دین معنا حدثي فهم شوی دا که فقط دغه زمانه ده دغه زمانه مضارعون معنا حدثي فهم ده چې مقترن تر یو د اسبینه سلاسو پوری کنا فقط زمانه تر نه فهم ده او د مون مراد څه شی ده چې د دې لفظ نه به معنا حدثي فهم وي خو هغه معنا حدثي به مقترن وي تر یو د اسبینه سلاسو پوری او دلته معنا حدثي چیرته شته هم دغه یو معنا ده چې زمانه ده د دې دغه یو معنا ده چې زمانه ده بل نشته خبر یو کلی در سره کوي نه کوي خیر به طبيعت پر اتاوي مزه پوښ ویلې نو دی وای الاولى او یا به مقترن نوی تر یو د اسبینه سلاسو پوری الثانی ثانی نسب مراد ده قسم ثانی کوم یو ده یقترنو کلا یقترنو ها لا یقترنو نو که مقترن نو الاسم هغه څه شی ده اسم تولی اسم وای زکه دا ماخوذ ده لسمون سم وعلو توای او دیم په اخوین باندې صدا عادی ده اخوین سوق دي یو لوی امبر چمبړې په دغه کې درته جوړ کړای چې په اعتبار د ټولو افرادو سره وای چې اسم عالی ده که په اعتبار د بعضو سره که په اعتبار د ټولو سره وای نو ټول خو مولانا بیان دي عالی ولی د حرف داسې حرفونه شته لعل لکن کې پنځه حروف دي لعل کې سلور دي لیت کې درې دي او په اسم کې داسې اسماء شته چې دوه حرف دي پکې لکه من نو لمن خلیت خدا لمن خلعل خدا لمن خلاکن خدا حروف مشبه بالفعل دي نو بعض حروف خو اولا شو په چا باندې پیسه نو کچیرته چې دا اسم عالی وای په فعل او په حرف باندې په اعتبار دي ټول افراد سره وای دا غلط ولی بعض افراد دي حرف اولاد په اسم باندې کدا اولویت په کوم اعتبار وای بس توای چې اسم اولاد عالی ده عالی لچانه عالی ده نو دا استعلا د اسم په اعتبار د ټولو افراد سره وای نو دا خو غلط ته په اعتبار د ټولو افراد سره خدای عالی نه ده ولی بعض افراد په اسم کې من ده لدنه خلیت ولعل اولادی او که په اعتبار د بعضو سره وای نو بعض خو د حرف بیا اولادی لک لیت ولعل بیا یې غتم اسم وای غم عالی شو نو تاسو وای چې بعض ټولو کې سکه نه یم دی علو نه مراد دادا چې یوازې د اسم نه ترکب د جمله او د کلام کیږي او یوازې د فعل او د حرف نه کیږي دغه مراد معترض اصل کې د علو او د استعلاء په مطلب نه ده شوی اسم ته اسم ولي وای ماخوذ د سم ونده سم او علو ته وای او دایم عالی ده په چا باندې عالی ده نو د معترض ذهن دې تطلع چې څنګه عالی شنو بس عالی ده نو رازه په لایته کې حروف ډیر دي په لعل کې ډیر دي او په من کې کم دي د ذهن قلت دي حروف او کثرت دي حروف تطلع ده نو مونږه علو او استعلاء په اعتبار دي قلت دي حروف او کثرت دي حروف سره نه وایو بلکې په اعتبار دي سره وایو ترکب دي کلمې دي کلام او دي جملې سره چې یوازې دي سمنا کلام جوړي او یوازې دي فعل او حرف نه نو دی وای الاسم هو الاول او قسم اول چې کوم د فعل دا فعل ولی مولانا صاحب فعل توای وای اصل کې فعل هغه حدث توای نو دی ټول فعل اصطلاحي ته چې زمانم د پکې نسبتم د پکې حدث هم دا دی ټول ته فعل ویل شو تسمیه دی کل د پیسم دی جز تسمیه دی کل دا
وقد علم بذلك او په تحقیق سره معلومه شوی د بذلك الکه د ذالک اشاره دی ما قبل جملې ته کوي لانها اما ان تدل على ما في نفسها نو خو جمله ده بیا خو مطابقت په مابین د اسم اشاره مشار الیه کې تلک هو ذالک څنګه وای د سره خو اشاره چاته کی مذکر او کوای مولانا سے پتا سي کو نشو په دې باندې نو بیا مابین د اسم اشاره مشار الیه کې مطابقت ناراضي نو تاسو وای چې انها تراجی وایم خو په اعتبار دی وجه دی حصر او دی دلیل دی حصر سره نو سمانا شوا ذالکه کې اشاره دلیل دی حصر او وجه دی حصر تکوم کوم وجه دی حصر او دلیل دی حصر چې لانها نه فهم کی ذالکه کې چاته اشاره کو دلیل دی حصر او وجه دی حصر تا وجه دی حصر او دلیل دی حصر چته ده ولانها نه فهم کی ولا غدا دلیل دی حصر نو اوس په دې څه معنا کوي وقد علم په تحقیق سره معلومه شوې ده طالب ته خبرم نه مخکې تیر شوای په تحقیق سره معلومه شوې ده بذالک په دې دلیل د حصر سره حد كل واحد منها حد او تعریف د هر واحد د اقسامو چې اسم دو پیل دو حرف د ټولو اقسامو د هر قسم تعریف معلوم شوی اعتراض وارد دی حد خو په ذاتیات سره کی دا غلطه خبره کوي او ذاتیات نه دي نو ته جواب وکي چې مولانا صاحب دلته مراد د حد نه تعریف جامع معنی ده مراد له حد نه څوک ده تعریف جامع معنی ده ذکر د خاص مراد تر نعم یا اصطلاح والا ارپن والا د خپل اصطلاح نه باس کوي منطقيان چې کوم د حد تعریف د شی په ذاتیات سره او دی چې کوم د عربیت والا حد چې ذکر کې مراد تر نه تعریف جامع او معنی اوس بسنګ وای او قسم د تعریف جامع معنی کړای بالکل تعریف جامع معنی وښوی چې ویلې چې کلمه تدل على معنى كلمه جنس تدل على معنى في نفس حرف ترينو مقترن اسم ترينو غیر مقترن فعل ترينو لا تدل اسم او فعل هو اصولي فکراوي جنس فکراوي جنس سره تعریف څه کوي جامع او په فصل سره تعریف څه کوي مړه کده ذاتيات دي کنه دي ذکر نه لرم پکې زدي اهل عربیت اصطلاح غرومه او اهل عربیت اصطلاح دا چې حد تعریف دي شی په ذاتيات سره وایي کته تعریف جامع معنی ته نو دی وای وقد علم بذلك حد كل واحد من حد معلومه شو نو صدر پیش ده چې تی بیا اوس ذکر کوي چې الاسم معدل على معنى في نفسه بیرته او تشروع شوی ده الفعل معدل على غیر مقترن الحرف په اخر کې وای ما لا يدل على معنى في نفسه نو چې معلوم شو مخکې نو بیا یې ولې اوس ذکر کوي په دغه اکتفا نه کوي د اسم بیا تعریف ذکر کوي د فعل بیا ذکر کوي د حرف بیا ذکر کوي نو تاسو وایي چې الله دې مصنف ته خیر کثیر ورکی وایي ستا شرح وایي لله دره مصنف ته څه خیر کثیر دی الله ورکی ولی وایي د اشاره وکړه مراتب تفاوت دی مراتب دی تبائع ته چې دی تبائع مراتب متفاوت دي بعضی زکی وی بعضی متوسط وی بعضی غبی وی سمې ویلې چاته اشاره وکړه تفاوت دی مراتب دی تبائع ته چې تبائع متفاوت دي بعضی په مرتبه دی زکاوت کې دي بعضی په مرتبه دی توسط کې دي بعضی په مرتبه دی غباوت کې دي نو په وجه دی حصر کې ضمنن چې معلوم شوه په نسبت سره زکی ته او متوسط چې کوم دا هغه ډیر زکی نه وي خو لیک تنبیه غواړي چې چوخي کې دي وقد علم بذلك حد كل واحد منها نو دا وقد علم کچاته شو متوسط او دغه بن نه دغه په صرف اختو کې بیا پاغه نه پويږي ته مې الاسم ما دل سب په صرف اختو کې وتر الاسم ما دل الفعل ما دل الحرف ما لا يدل على ما نفي یغه ته مې سم تسریع وکړه نو غبي ته تسریع وکړه متوسط ته تنبیه ورکړه وقد علم او دا بل هغه د دلیل د حصر نه معلومه ول شي زکی نو د دروي واړو تبایو لحاظ وکيو الكلام ما تضمن كلمتين بالاسلام گزاره ونه شو لکه چې نن ګورو وستا زر زر دې ته وایي
وای اسم و فعل محرک ماتن فارغ شو له تعریف نه شروع په تقسیم باندې وکړه ماتن فارغ شو له چاره تعریف نه شروع په تقسیم باندې وکړه وی فرمایل چې وای اسم و فعل محرک دای تطبیق شو او بیا مې دې چې درته ویلو چې دلته اعتراض واردی کې چې هي ضمیر کلمې ته راځي دا نو کلمه خو اسم ده کلمه ولې اسم ده الف لام په داخل ده الکلمه تا متحرکه په کې راغلي ده مسند الیه ده مبتدا ده نو چې تو وای چې وهي دا کلمه نو کلمه خو اسم ده نو چې ته تقسیموي اسم ده دا اله نفسه ده او پیل او حرف ده اله غیره نو تاسو وایي چې هغه اعتراض بدیاله کولای چې هي ضمیر با کلمې ته راځي کولای او کلمه می تقسیمولای په اعتبار د لفظ سره زینه تقسیموم په اعتبار د لفظ سره بلکې په اعتبار د مفهوم سره تقسیموم او مفهومي سوق د لفظ نو زیات معنی نو څنګه معنا به وکي وهي دا کلمه په اعتبار د مفهوم سره نه په اعتبار د لفظ سره دا منقسمه ده اسم به وشمول راس بیا اعتراض وارد شو چې ته مطابقت ما بین مبتدا او خبر کې بل دا چې ضمیر دایر شي په ما بین د چا کې نو رعایت خبر اولاده نو مونږ جواب کو چالکا خبر محذوب ته وهي منحصره یا منقسم الى ثلاثه اقسام یا فی ثلاثه اقسام اسم احدها اسم وثاني وشمولا وس اعتراض اوس بیا واردی کی چالکا دغه اعتراض ختم شو چې مدعا خو دینه د ذکر مونږ وای ذکر ده مدعا محذوبه ده توهی منحصره او کته وای چې په دلیل کې د دلالت ذکر ده او مدعا کې د سنشتہ دلالت نو دلیل د مطابق نشول چا سره مدعا سره ولی مطابق نشو ها پوی په عبد الله پوی کنه یې پوی څنګه پوی مدعا سره مطابق نشو تاسو بیدار وته وسیخه نو په مدعا کې دلالت نشته او په دلیل کې دلالت شته نو تاسو جواب وکیا چې لکه مدعا کې مشته اگر که صراحتا نشته ضمنن شته ولی ضمنن شته ځکه ته ما ویلي دي چې وهي دا کلمه په اعتبار د مفهوم سره او په مفهوم د کلمې کې څوک پروت ده وضع پرته ده او وضع مستلزمه ده چاله نو په دلیل کې دلالت راغی او په مدعا کې دلالت راغی صحیح شو نو بیا هغه مشهور اعتراض ده چې انها دا ها ضمیر دا کلمې تراجی ده دای اسم ده او ان تدل په تعویل دلالت سره دای خبر ده خبر حمل په اسم باندې ته حمل صحیح کی ولی حمل د صرف په وصف سات راځي سو جواب می درته کړیو یو جواب جانب د اسم کې تقدیر وکاله ان حالها یا په جانب د خبر کې وکا لانها ذات ان تدل نو هم ذات شو ذاتم ذات شو او یا مستقل په جانب د خبر کې جمله جوړه کا لانها من صفتها ان تدل نو ان تدل بیا د من صفتها لپاره فاعل شي او یا به مبتدا مؤخر شي من صفتها به خبره مقدم شي دا به غونډه جمله په محل رفع کې خبر لپاره د مبتدا شي وسکته وای چې مناسب نو بیا خو داسې معنا چې کائنه په نفس د کلمې کې نو معنا نه معنا کائنه په نفس د کلمې کې هغه معنا مدلوله مراد ده او هغه په تدل کې نه د ذکر نو ولی بیا په نفسها معنا په نفسها بیا ذکر کړي نو څه جواب دې درته چې تدل کې مطلق معنا او په نفسها نه کومه معنا مراد شابسي چې بغیر د زمینه نه وس ترجمه کې مصدر طويل او هغه تاثیرات وای چې په نفسها کې دوه احتمال دي یا په نفسها ظرف اللغو او ظرف مستقره چا پورې تعلق ورکا ها حاصلون یا کائنون پوری نو دا بس صفت واقع شي چې معنا لپاره علا معنن کائنن حاصلن فی نفسها فاغه معنا باندې چې دسه معنا چې هغه معنا حاصله په نفس د کلمې کې او یا تعلق ورکته چا پوری تدل پوری او دا په معنا د چا سره کوي څنګه به چې دلالت کوي په معنا باندې نفسها بغیر د سبب زمینی اولا او یا دی اولا سو ترجمه می ته یو ترجمه چې دلالت تکي بیا محمل پکې په حرف لاړ هغه ته ورغی او یعنی په حرف کې محمل داخل شي او وای چې او کده چې ترجمه وکي چې اولا معنا دا چې د شنه چې په معنا دلالت نه کوي په معنا باندې بنفسها دلالت نه کوي دته معنا مراد اسانی کې مصدر طويل اساسانیتو پکارو سمې درته ویلي
آفرین د کلمې اوله کوم په تعویل د چا سره القسم الثاني الحرف حرف ته حرف زکوي طرف دام په طرف کې مقصود کړه یعنی عمده په کلام کې نه وایي ځا والاول قسم اول چې کوم دا یا مقترن وي یقترن کې مصدر طویل چې دا ضمیر چا ته راځي اولو ته معنا ده که اولو ته راځي کې ناول خو کلمه ده او اقتران په کلمه کې په لفظ کې راځي په معنا کې او کوای چې معنا ته راځي وایم ټیک د خو معنا ذکر نه ده نو څه لازم شي تاسو جواب مې وکړ معنا ته راځي خو معنا ولو که صراحتا نه ده ذکر ضمنن ولی معنا مدلول دي الاولون ده دي الاولون ان تدل على معنا بنفسها نو مراد نو پیغه کی معنا نشتا نو دي الاولون معنا مراد ده خو په اعتبار دي دې سره چې مدلول دي الاولو ده اولو په باندې دال ده نو القبيله دي اعدلوا دا هو ضمیر چاته راځي ده عدل ته په عدل باندې سوق دال ده اعدلوا نو دلتم دا ضمیر دي اخترینا معنا ته راځي ده چې سوق په باندې دال ده الاول صحیح شو بل می درته ویلو چې تعلق نشي تر یو دی ازمینه ثلاثه پوری نو بیا سوال واردېږي نو دې ته پیل وای نو اعتراض واردېږي چې پیل خو مخترین نه ده معنا دی پیل تر یو دی ازمینه ثلاثه و الا معنا دی پیل کې خو زمانہ نه ده پرتا ولی معنا دی پیل کې خو حدث هم د زمانہ نه کې نو چې تا مخترینه کړ تر چا پوری نو اختران دی زمانه تر زمانه پورې نو زوایم چې معنا مطابقي وای او معنا تضمنی وای معنا مطابقي خو نه مقترن کوم تر زمانه پورې بلکې کومه معنا ہے امانه تضمنی سوق ده صرف حدث ده نو اعتراض واردېږي چې بیا خو مصادر پکې داخل شو ځکه انتهم چې څومره مصادر دي هغه مقترن دي تر چا پورې که ظرف ده که عقل ده نو مونږ وایو چې ګوره مراد دی اقتران نه اقتران په فهم کې ده او مصادر چې مقترن دي یا په اعتبار د فهم سره که په اعتبار د وجود سره وایي ټیک ده ماضي هغه اسم فاعل ضارب او زوان زید ضارب نو دلته خو مولانا سے وجود کې نه د محتاج او تاسو کې وته محتاج نو په فهم کې معنا دي ضاربون به مقارنه وي تر یو د بن ثلاثه پوری چې ته ما پوي کوي نو وای بچ زید ضارب د کلا فرون یا نن یا سبا نو دلته هم اختیران پچا کې راغلی دا پچا کې نه په فهم کې راغلی دا پچا کې اختیران په فهم دا ضاربون کې ټیک د مصادرو کې خو اختیران په اعتبار دی فهم سره او په اعتبار دی وجود سره هغه ټیک ده خو په ضاربون او مضروبون کې خو نو تاسو وایي چې فهم دی لفظ داله نه وایي سمانا چې دا معنا به مقترن وي په اعتبار دی فهم سره خو دی لفظ داله معنا به مقترن وي په اعتبار دی فهم سره خو دلته دا فهم دی لفظ داله نه ده چې ضاربون ده کدي بل لفظ نه او دی ضربنه خود دی لفظ داله نه فهم کیږي زمانہ دی یضربون خود دی لفظ داله نه فهم او ته دی ضاربون نه فهم کیږي بلکې دی لفظ خارج او کتره ته وای چې ماضیون دلته خو زمانہ دی خود دی نه فهم کیږي وای دلته صرف د په زمانہ دلالت کوي او دی ما مراد دا ده چې فهم بدی معنا تری لکیږي دی لفظ نه معنا حدثي چې هغه مقترن وي تر چا پوري تر یو د اسبینه ثلاثه پوري یوازې زمانہ نه بلکې فهم بدی چا تری نه کیږي امانه حدثي به مقترن وي تر چا پوري تر یو د اسبینه ثلاثه پوري او ماضی کې معنا حدثي ویلې یا که صرف فقط زمانہ پکې پراته زمانہ خو ګوري یو خبر درته کوم دا احد الازمنه ثلاثه زمانه ثلاثه ازمنه ثلاثه معین مراد دي اعتراض په صبوح او په غبوق باندې نه واردېږي صبوح د سبا دی وخت شراب غبوق دی ماخام دی وخت نو ماخام نه د معلوم پرونی ماخام وسنی ماخام کدي سبا دی ورځي ماخام سبا شراب سبا پرون سبا نن سبا بل ورځ سبا پته نه لګيږي او دغه مراد یو د ازمنه ثلاثهونه یو د ازمنه ثلاثه معینه مراد صبوح او غبوق باندې اعتراض وکړي ځه نو دې خبره کوي چې اختر بیا نو صلی الله علیه حسن وقد علم نو وقد علم کې خبره ذاتی ما ته کړي وځه یاد درته نو اسانی ته اسم وای اسم می درته ویل اسم ته ولی اسم وای دا ماخوذ د دي چانه سیم چاته وای علو ته ولی اسم وای دی عالی ده او علو په اعتبار د قلت حروف او کثرت حروف سره ده په اعتبار دي
ترکب دی کلام سره د چې دنه یوازې ترکب دی چا کی او دی غنه یوازې ترکب دی کلام او دی جملې نه کیږي په لږ فرق صحیح ده او بل وقد علم کی به خبره د تکړه وسمې درته ویلو چې ذالکه کې دا جملې ته اشاره کوي نو بیا مطابقت راځي نو سمې درته ویلې وجد حسب ته چاغه په هم کیږي د لانها نو وذالک سمانا وقد علم بذالک په تحقیق سره معلومه شوی ده بذالک په چا سره په دې دلیل د حصر سره سم معلوم شوی ده حد او د حد نه تعریف د ذاتیات سره ده که حد د تعریف جامع معنی نو اعتراض واردېږي نو بیا ولې ذکر کوي وستا چې د اسم ځان د تعریف کوي د فعل ځان دا او د حرف ځان نه خو صحیح ده کنه چې معلوم شوی ده نو ټیک شو کنه نو دی وایي چې د چا ته اشاره وکړه تفاوت د مراتب د تبائع ته چې د تبائع مراتب متفاوت دي بعضی د زکاوت په مرتبه کې دي بعضی دي نو دلیل د حصر کې د چا لحاظ وکړو او وقد علم چې دا چوخي کو او چې ورسته بیا تصریح کوي په باندې چې علي اسم ولا پیرو دا د چا ولې حاضر دی غیبی بس تکنه گزاره وشو کومه